بعض وخت کې یو وارث دعوه وکړي وایي زما پلار یا رور یا مور دا شی ما پسې لیکلی دی، ما ته هبه کړی ګفټ کړی دی، دی ما له را کړی دی، که زما د نورو خویندو د رونو د دې نورو حصه نشته یا د ترونو حصه مې پکې نشته، ځکه ما له نیکه ما له را کړی، چې نیکه ما له را کړی نو د ترونو حصه را سره نشته، که پلار ما له را کړی نو د رونو خویندو حصه را سره نشته، یا یو خور دعوه وکړي یا کشر یا مشر رور دعوه وکړي. نو عزتمندو دې کې څه صورت دی؟ آیا دا خاص به د دی که نه دا به د میراث په شان تقسیمیږي؟ نو دا یاد لرئ دې کې دواړه صورتونه دي، بعض صورت کې دا میراثي، بعض صورت کې خاص د دی. که بالفرض پلار راولګېدو یو ورور له یو زوی له یو خور له یو لور له چې هر چا له یا پردي انسان له یو شی ورکړو، خو داسې ورکړو چې مکمل قبضه یې ورکړه. مکمل قبضه دې ته ویلی کېږي چې دا کم کس څه شی ورکوي واهب دې ته وایي، ډونر ورکوونکی. نو د دا سړی ته خپل مکمل لاس د هغه سي نه راټول کي او د هغه شي چې څومره فایدې وي هغه ټول بل ته ټرانسفر شي، منتقل شي، واوړي. نو دې ته ویلی کېږي مکمل قبضه او تصرف. تصرف دې ته وایي چې اوس دا کم شی د چا له ورکو که هغې په کرایه ورکوي که خرڅوي چې ارڅوي چې هغه پکې آزادي، دې ته وایي تصرف. نو داسې شی که د چا له ورکو که هغه د ورور دی که خور دی، نو دې کې بیا د نورو رشته دارانو د دې انسان د مړ کېدو نه بعد د بل چا پکې حصه نشته. که هغه دا کار حق کړی او که غلط یې کړی دی، باطل یې کړی، هغه د پلار کار دی، د نیکه کار دی، خو نور رشته داران دته داسې ویلی چې دا شی ته موږ له راکړه. هغه به وایي وروره تاسو ته پته ده د پلانې دوکان ما له پلار راکو او د دې کرایه هم ما خوړه، دی زما په نوم ټرانسفر هم کو. نو ګوره ټرانسفر هم پکې رالی، قبضه هم پکې راله، تصرف هم پکې رالی. ما پلاني وخت کې خرڅو، ما ته پلار داسې نه دي ویلي چې مې خرڅوه، یا کور دی دوکان دی پټی دی، نو دا خاص ده شو. البته که چا صرف ټرانسفر کړي، لکه زوی ته وایي راشه تا پسې لیکم، بعض وخت کې کشر زوی د سړي خوښي، بعض وخت کې مشر خوښي، بعضې لور خوښي، بعض وخت کې لوریانې نه خوښي چې دا مال چېرته د لوریانې ونیسي په زوی پسې ولیکي، خو لا مکمل یې ورکړی نه. البته ټرانسفر یې کړی، کاغذ یې کړی دی، یا رجسټري انتقال یې کړی دی، یا سټامپ پیپر یې کړی دی، یا یې 2-3 کسانو مخې ته هم ویلي چې لکه دا فلانی کور زما د دې خاص د دې ښځې دی یا د فلاني دی. نو دا یاد لرئ په دې سره دا چیز مکمل دغه کېږي نه. که دې دوران کې دا مالک مړ شو نو دا دوکان دا جایداد به په ټولو کې یکسا تقسیمیږي. که ته وایې چې هغه پسې لیکلی دی لیکلی دی خو ورکړی خو یې نه دی که نه، ما تا پسې دا ټول خپل جایداد ولیکلو، نو ته یې زموږ نه اخیستی شي بیا، یا تاسو موږ ته چې کوم دی پسې ولیکئ نو زه ستاسو د بچو نه اخیستی شم. شریعت وایي اصل کې میراث ډېر غټ حق دی، نو په وړو وړو خبرو باندې د میراث حق نه ختمیږي. الارث جبري استراري، دا میراث چې کوم دی دا جبري حق دی، خامخا تا ته میلاویږي او بې اختیاره تا ته میلاویږي. نو دا په وړو وړو خبرو باندې نه باطلېږي. لا یبطل بالاسقاط، په پرېغوستو باندې، او الملکو لا یبطل بالترک. دا یو دویمه مسله مې درته وکړې اوس بیانوم. بعض وخت داسې چلو شي، نو دغه مسله خو درته یاده شوه، که مکمل یې ورکړي بیا پکې د نورو حصه نشته، که مکمل یې نه یې ورکړي صرف لیکلي کړي دي، قبضه او تصرف یې نه دی ورکړی، په دې کې مالک مړ شو نو بل سړی دعوه نشي کولی چې دا مکمل زما دی، دا په ټولو تقسیمیږي. دویم صورت دا دی عزتمندو، کله ناکله خور یا رور خپل د میراث حصه بل رور یا خور یا مور ته پرېږدي چې زما د پلار حصه ستا شوه، صحیح شو، او وروسته چې کوم دی پیمانه شي بیا 10 کاله بعد 15 کاله بعد 2 کاله بعد بیا دا وایي چې اوس زه خپل میراث حق غواړم. نو خلک ورته وایي، ټول خلک ورته وایي لکه تا خو ویلو که نه چې زه نه علم، ما سره ګواهان هم شته د پلاني پلاني مخکې تا ما ته ویلو خورې چې زه یې نه علم، یا وروره زه یې نه علم، یا پلاره زه د مور حصه نه علم، یا مور زه د پلار حصه نه علم، دا ستا شوه. نو آیا د سره مکمل د ده نه دا حصه لاړه که نه واپس یې اخیستی شي؟ نو د دې 3 صورته دي، دا یاد لرئ. 2 صورتونو کې عزتمندو چې کله ده دا معاف کړه نو نیشي اخیستی، او یو صورت کې دا واپس هم مطالبه کولی شي، ځکه ما تاسو الارث جبري، دا ارث چې کوم دی دا جبري حق دی، یعنی په زور تا ته میلاویږي، ته اخلي او که نه اخلي تا ته میلاویږي. او لا یبطل بالاسقاط، په ساقطېدو سره په ختمولو سره دا نه ختمیږي. نو د دې وجې نه عزتمندو خو د دې 3 صورتې دي، 2 صورتونو کې ختمیږي، یو کې نه ختمیږي. یو دا دی چې کله یو کس مړ شو، د هغه مال پاتې شو، ټول هغه وارثان را جمع شو، یو کس ویل داسې چلو کوي لکه دا موټر ماله راکوي، نور زه په میراث کې څه نه غواړم، یا د فلاني دوکان ماله راکوي، یا وړوکی شی یاد کو، خدایه پاکه دغه پلار کټ یاد کو چې د پلار پالنګ دا کټ ماله راکوي، نور زه څه نه غواړم. یو شی واغستو،
نو چې کله حالانکې میراث حق یې ډېر کېدو خو دوی ویل زه دا لږ شی علم کله چې د میراث په حق کې ته یو شی په بدله کې والي نو دا داسې شي لکه تا چې خپل میراث خرڅ کو نو کله چې شی خرڅ کړي بس کیسه ختمه دې ته تخارج وایي یو شی دې واغوست او د میراث نه دې ځان خارج کو نو بیا 10 کاله بعد ویل چې هلکه دا شی خو ډېر کم و زموږ میراث خو ډېر زیات و نو بس دا تا د هغه وخت کې سوچ کول پکار و سوچ به دې کړی وې خپل میراث حق به دې نه خرڅولی اوس د میراث حصه لاړه که هغه ډېره ده او که کمه ده همدغه شی ستا شو بس اوس یې لوبوه مثلا کونتر یې د پلار ساتلی تا زه به کونتر یې علم بس اوس ساته دقې ته باجه راچوه او دغه کوه نور څه کې کار مه لره دویم صورت دا د عزتمندو چې کله میراث باقاعده تقسیم شي ټول ناست دي دته ویل لکه دا 10 لکه ستا او دا پلاني ځای کې چې کوم دی دا پلاټ دا ستا او دا فلانې ستا فلانې ستا ټول تقسیم شو شیزونه چې تقسیم شو ټول ویل امین امین یې وکړو چې بس ټیک شه موږ ته قبول دي د دې نه بعد دا یو ورور راولګېدو بل ورور ته وایي یار زما دا پیسې زما دا فلانې شی دا ډینګرې دا واله ستا شو او دې نه بعد 10 کاله بعد 15 کاله بعد به وایي نه که نه زه خو په ځان نم پوه شوی پلار مې مړو نو دماغو مې کار نه کو نو چې یو ځل شی تقسیم شو باقاعده تا ته میلاو شو او یا اکاونټ ته دې رالو یا تا د خلکو لاس کې کېغوستو یا تا تل دغه شی دی که وړې واله بلکل باقاعده بل کړی دی او ته بیا هم پکې سخي ارسلا خانې تقسیمونه کې نو بس اوس ټینګ شه آخرت کې برته ثواب میلاویږي او نوره قصه دې ختمه شوه دریم صورت دا دی چې یو انسان مال نه دی تقسیم شوی صحیح شو او دغه رنګې په عوض کې څه شی هم نه دی اخیستی د رشته دارانو نه او بس اسې بعض وخت کې خویندو اکثر په ورونو باندې ځان زړی خوږ شي دا ورونه هم جاړي به دا ورته یې زه به وروره دا زموږ مال هم ستا شو خو جاړه مه بس هغه واپس په قلار شي هغه دې مال پسې ځل کې جاړي هغوی که پلار پسې جاړي دغه رنګې دا طریقې یو خور ورکړو یا رور بل رور له څه مال ورکړو وروسته چې کوم دی هغه اوښکې موښکې وچې کړی لږ ساعت پس یو څو ورځې بعد همدغه خور سره تکلیف شروع کړو نو بیا خور وایي دا کوم رور دی او د اوښکې موږ وچې کړې وي او موږ له خپل مال ورکړو زه بل کور کې واده وم ما وله مال هم ورکړو دا ظالم اوس موږ سره تعلق نه ساتي سلام دوام نه کوي نو به دا خور بل بچي هم غټ شي مورې دا دې څه کړي دي موږ ته شپاڼې ګرځو را ګرځو او تا ځان نه سخۍ جوړه کړې وه او ټول دې چې کوم دي هغه کړي وو نو تی بچی خیر دی بیا به تې وغواړو او یو شی چې یو ځل ورکړو څنګه تې غواړې مفتي صاحب له رال مفتي صاحب ورته وایي راشه زه درته چل ښیمه نو موږ هم دا بعضې چلونه خلکو ته ښایو ځکه تاسو هم بعضې کسان میراث خوارئ او وروره د ټول هر څه نه چې کوم دی میم زرما او ټوله زما نو مولیانو سره تعلق ساتئ داسې چلونو باندې هم کله نه کله پوهیږي چې تکړه شه جینۍ ورشه ورپسې خامار نه چې کوم دی مال اخیستی شي به دا ورله وایي مال خپل مال راکړه کوم مال پلار مال خو 10 کاله مخکې تا ما ته پرېښی نو دې مخ ته دې وګوره دې خبرو ته دې وګوره 20 کسانو مخکې دې ویل چې ستا شو وایي اوس درته د 50 کسانو مخکې ویم چې مال یې واپس راکړه دا څه خبره ده او که نه دا 200 دا ټول کلی ته پسې راولم او یو 2-3 مفتیان به هم پکې الواخور ناست دي نور به څه کې نو د دې وجې نه عزتمندو دې صورت کې به دا مال ته واپس ورکې ځکه دا د هغه حق دی او شکر وباسه چې 10 کالې تا ته دا مال پرېغوستو او تا په مړه خېټه ووالو او تا ته فایدې واغستې نو بس تا ته هم دا ماني چې دا زما د خور مال دی نو ظالم اوسې وله ورکه واپس که نه خیر دی ټیک د هغې وغوښتلو ښې وکړه بد یې وکړه 400 وکړو نو ته یې موله واپس ورکړه نو دې صورت کې دا مال واپس دا خور یا دا ورور یا دا هر یو کس چې کوم دی واپس د خپل هغه کس هغه کوم کس چې مال تقسیم کړي د ورونو نه او عزیزانو رشته دارانو نه واپس اخیستی شي 2-3 مسلې نور یو ته بیا بیان کړم الله دې عمل کول توفیق راکړي اذان وکړه